بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د چا محتاج نه، صرف د الله پاک موږ او تاسو ټول د خپل اطاعت د محتاج ساتي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول وظایف دا قبول کړي او الله پاک دې زموږ او تاسو ټول منځونه دا قبول کړي. دا رنګه څومره تکالیف راځي، څومره مصیبتونه راځي، دا د الله پاک په خپل دست قدرت زموږ او ستاسو لر کړي او ښکلې د بهار زندگی، مزیدار خوشګوار زندگی الله پاک دې زموږ پرونه او دغه رنګې په خویندو باندې راولي. محترمو کتونکو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د یو درود شریف حوالې سره ده. د هغه درود شریف نوم دی درود تنجینا. فرمایي چې کوم بنده ته څه مشکل کار راپېښ شي یا څه مهم کار ورته راپېښ شي، دغه رنګې څه غټ مصیبت ورته راپېښ شي او دی وایي چې دا مصیبت دی زما نه لر شي، نو دله پکار چې درود تنجینا دی وایي انشاءالله العزیز الله پاک به دا مصایب تکالیف دا به ترې لر کړي. یو سړی بیمار دی او سخت بیمار دی، دردیږي سمه، نو که دله پکار دی دی دا درود شریف وایي، نو الله پاک به د درود په برکت باندې د انسان نه بیماري دا لر کړي. نو د دې درود شریف فضایل دا ډیر زیات بې فنا دي. کم چې بزرګان دین دي، کم چې علماء کرام دي، هغوی په دې باندې ډیر زیات ازمودې کړي دي. فرمایي چې کم سړی د سخت مشکل لپاره وایي، او دا زه نه یم، دا مولانا عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي چې یو سړی په سخت مشکلاتو کې راګیر وي او دله پکې د وتو لاره نه معلومه چې په کم طرف باندې زه لاړ شمه، نو دی فرمایي چې دله پکار دی چې ردام وکړي او د هغې نه بعد دی په ځان باندې عطر پوره کړي او بیا د هغې نه بعد دا درود شریف شروع کړي او قبلې ترې مخکې چې څومره غټ نه غټ مشکل وي، نو دا درود دی په ادب او احترام په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې 300 پیرې وایي. انشاءالله العزیز الله پاک به د دغه تکالیفونه د دغه مصیبتونو نه بار راوباسي او دغه رنګ د خوشحالۍ او ښکلې زندګي به الله پاک نصیب کړي. د وظیفې د ښودو نه مخکې زه تاسو سره د درود په حوالې سره یو واقعه دا ذکر کوم. فرمایي یو ډیر زیات غټ عالم دی په یو کشتۍ کې ناست دی او په کشتۍ کې د دنیا خلکه دا پکې وو ان قریب و چې دا کشتۍ دا ډوبه شوې وې. فرمایي چې څومره خلک دي په دې کشتۍ کې ناست دي، هر سړی پریشانه دی چې دا به څه کېږي، دا د زرګونو روپو مال دی، دا دومره پیسې دي، دا دومره جانونه دي، دا ټول به ختم شي. د عالم فرمایي چې ما درود شریف ویل او دې کې زما سترګې دا بنده شوې. پیغمبر علیه صلات وسلام ما خوب کې ولیده او ما ته پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي په دې کشتۍ کې څومره خلک دي په دې ټولو باندې درود تنجینا ووایه 1000 پیرې. نو چې کله دوی 1000 پیرې دا برابر کړي، الله پاک به تاسو د دې مصیبت نه دا بچ کړي. دی فرمایي چې کله زما سترګې دا کولاو شولې وغړېدلې او زما څونه ملګري دې ملګرو ته زه لګیا شومه چې درود شریف دا شروع کوي، نو فرمایي چې د ټولو چرندام وکړو او د هغې نه بعد درود شریف وایي موږ 100 پیرې هم نه پوره کړی، 100 پیرې، او الله پاک دا کشتۍ دغه موجونو نه دا راویستله او ښکلې کنارې ته دا راغله. کم چې د سمندر ساحل د هغې ته راورسېدله، وایي موږ ټولو د الله پاک دا شکر ادا کړو. نو فرمایي چې کم سړی دا وایي زه د پیغمبر علیه صلات وسلام په خوب کې وینم، نو دله پکار چې دا درود مبارک د ماسوتن د مانځه نه بعد 1000 پیرې وایي. انشاءالله العزیز د پیغمبر علیه صلات وسلام دیدار به الله پاک دا نصیب کړي. فرمایي د چا نوکري پکار وي یا دغه رنګې د چا واده نه شوی، د چا رشته نه شوي، دغه رنګ د چا څومره غټ نه غټ مقصد وي، نو دغه مقصد به په خپل ذهن کې ونیسي او 1000 پیرې دا درود شریف به برابر کړي. انشاءالله العزیز الله پاک به ښکلې ځای کې رشته ورکړي. او که دین هم آسان درود تاسو وایئ،
دقه درود دی روزانه د ماسوتن مانځه نه بعد او 20 پیرې وایي 70 پیرې. الله پاک به د انسان نه هر قسمه مصیبت هر قسمه پریشانی دا به ترې لرې کړي. نو کوشش محترم وکړو چې دا درود شریف دا ډېر زیات وایو، ځکه چې څومره دا درود شریف موږ ډېر زیات وایو نو موږ ته به ډېره زیاته پیدا کېږي. او دغه رنګه چې څومره موږ یې مخکې شیر کوو او مخکې څومره ملګرو ته دا ورسي هغوی وایي نو زموږ او ستاسو په دې کې سره راځئ چې ځو د درود شریف طرف ته. درود شریف داسې دی: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. نو که دا درود شریف یو سړی ویلی شي نو بالکل دا مې ویلی شي. د دې نه بل یو درود شریف دی هغه ډېر زیات غټ دی، نو چې که دا تاسو ویلی شئ که هغه تاسو ویلی شئ نو انشاءالله العزیز پیدا به دا ډېره زیاته کوي. نو څومره چې مشکلات وي څومره تکالیف وي او دغه رنګه څومره یو سړی پرسکونه زندګي غواړي د هغې لپاره دا وظیفه ډېره زیاته کارآمد ده. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.